رب العالمین د انسان چې پیدا کړی دی د دې انسان نکې د خټې نه پیدا کړی دی حضرت آدم علیہ السلام. قرآن شریف کے اللہ فرمائی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ چې ما دا انسان د سخا او بدبوی خټې نه پیدا کړی دی او بیا د آدم علیہ السلام اولاد د یو ګنده ساسکی نه پیدا کړی دی. وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثم من مدغة مخلقة وغیر مخلقة چې نکم استاسو د خور نه پیدا کړی دی او بیا د هغه اولاد دا مې د سخا نطفې نه پیدا کړی دی. هغه نطفه چې په پلیتۍ کې داسې اندازې ته رسېدلې ده چې د انسان د وجود نه وځي نو په اودس کار نه کېږي لامبي به گویا د لورکوټي او دسماتي نه او د لوی او دسماتي د ټولو نه ګنده شی شو. رکوٹ او دسماتی کوزی نو سرے پاو دس بکے لے او دسماتی که خارج شی نو سرے پاو دس بکے ایک بندو کی پڑا کا خلولٹے نو سرے پاو دس بکے کدا وجود نا نوزی آوی نوزی نو سرے بیدون کی وی نو سرے پاو دس بکے او چی دا گندسیز دا انسان دا وجود نا خارج شی نو پاو دس کارنکی گی لامبی ما دا دمرا گندسیز نا رب العالمین دا انسان پیدا کر دا گندسیز دا مور پا گیڑا کی بیا پا وینا باندی بدل شو او چکس خوا وینا گندا دا ولی پروردگار سر سر ضرور دا غینم انسان پیدا کولش سپین ضرور سرو دا غینم دا آدم علیہ السلام پیدا کولش لرگی و سرو اسپنا و سرو پیتل تانبا زیار ہر سا اللہ سرو پاکی و با دا غینم اللہ بندوبس کولشو انسان امت پیدا کولشو لیکن اللہ دا حکمت تے چه انسان دے خپل اصل تو گورے و دے زان کے عجزی پیدا کیولویو نکی عجزی غشید چه اللہ خوخ دے کبر نا اللہ بدیشی پا جزے اللہ خوشحالے گی پا کبر اللہ خپکے گی. نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ویچا چه عجزی اکڑا او پا دی خیالی اکڑا چی پا دی اللہ خوشحالی گی اللہ لوی دی پلوی خپکی گی او پا جزی خوشحالی گی دی دانوی چی زب معاشرہ کی کمزور شم دا خلقو پا نظر کے بس پکشم نا رفعہ اللہ اللہ بدی اچت کی عزت باول کی و مرتبه باولاور کی. دا دوار و جہان و مبارک سردار سمر لوی شخصیت بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر لا يمكن السنا كما كان حق دا سی سنا چی دا حضور پاک دا شان سر مناسب دا ویغا نشم ویلے دمرا بویم چی بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر ویدا بویم چی دا اللہ نا پس دا طول مخلوق نلوی بس دا مختصر خبر جوڑا دمرا لوی شخصیت پا اللہ سونا گران پا طولو پیغمبرانو کی دا لوی مرتبه خاون لیکن عجزی پا کس سمراوا پخپل حضور پاک فرمائے لا تترونی کما اترت النسوارا عیسی ابن مریم وی زما صفت کی دا سے مبالغہ مکوے دمرا زیاد صفت میں مکوے کم چی عیسایانو دا عیسی علیہ السلام کرنے اغیر دمرا اندازے تورسوی چی دا خدای زوی دے فام کوے انا عبداللہ و رسولہو لڑن بے دا خدای بندے ماں کے بندگی دا او دویم نمبر بیا ورپسے دا اللہ رسول زما بڑیر صفتون نکوے چی دا خدای مرتبه تا میں ورسوے لکہ عیسایانو چی دا عیسیٰ علیہ السلام پا حق کی کردی دی یا یہودیانو دا عزیر علیہ السلام پا حق کی کردی دی پام کوے گورے زنا خدای نما کی دا خدای صفتون اشتا او نه دا خدای مرتبه تا رسیدیشم دا حقیقت تیرونو گورے زدا اللہ بندیم او دا اللہ رسولیم نو دومره لوی شخصیت چې پټولو پیغمبرانو کې د لوړې مرتبه خاوند دی او بیام حضور پاک څومره خپل عاجزي کوي صحابه سره چې بناستو په یو مجلس کې نو داسې بناستو لکه د یو عام انسان په شان کبر لوی پکې نه یو ځای به صحابه سره په ځمکه ناستو جومات کې بناستو که د بار نه به څوک میلمه راغی او مخکې به حضور پاک مبارک نو لیدلی هغه به نه پیژنده چې حضور پاک پکې کم یاو دی لکه سړی پا گده ناستی نو پی جنگلو یکی
یا یو سړی په یو اوچت ځای ناست وي نو پیژنګلو یې کېږي. د بار نه به چاته پته نه لګېده چې په دې کې حضور پاک کم یو دی. امتیازي حیثیت یې ځان له نه دی جوړ کړ، عام بناستو. تر دې حده پورې یو صحابي فرمایي وی چې مجلس کې به مونږ په دایره کې ناستو نو د حضور پاک کونډی مبارکې به زمونږ کونډو سره یو شان وي، چرته یې زمونږ نه ځان په ناسته کې مخکې کړی نه دی. سفر کې چې به روانو چې سپینګیري سړی به چرته حضور پاک په سفر کې د هغه نه مخکې نه ته، او په سفر دوران کې څومره عاجزي کړې نه، ځان یې ملګرو سره یو شان حساب کړی دی. څنګه چې نورو ملګرو په سفر کې کارونه کړي دي دارنګې حضور پاک هم محنت او خدمت کړی دی. یو ځل په یو سفر کې صحابه کرامو حضور پاک مبارک نو کارونه یې تقسیم کړل. چا وی زه به څاروي لال کو، د غوښې انتظام به وکړو، چا وی مونږ به څاروي وبکو، چا وی مونږ به خیمې خښې کو، چا وی اور به بل کو، چا وی دا نور څاروي به سرن لبوزو. څومره کارونه چې دا به تقسیم شو. د دواړو جهانو مبارک سردارو فرمایل وی یو کار خو تاسو پرېښود خوا به زه کوم. وی صاحب کم کار دی مونږ خو ټول تقسیم کړل، مونږ ته یې په ګوته که مونږ به کوو. وی نه تاسو پرېښوده به زه کوم. وی صاحب مونږ ته وښایه تاسو به ولې کوئ، زمونږ مور پلار درنه قربان، مونږ به کوو. وی نه به زه کوم. وی تاسو چې دا تقسیم ارڅو کړل ډوډۍ خوراک پخوئ دا اور به پسه بلوئ، د خشاکړو چا ذکر ونه کړ. وی خشاک به زه راوړم. وی نه زمونږ مور پلار تا نه قربان، مونږ به خشاک راوړو. وی نه دا کار زما په ذمه دی. قسم دی ځنګل ته په خپله حضور پاک لاړ او هلته بوټي او څانګې پرې کړې او په دې خپله مبارک او نیازبینه شی کېښودل او صحابه له یې راوړل. که مسجد قبا جوړېږي لکه د عام صحابي په شان خدمت پکې کوي، او که خندق کنستلی کېږي غزوه خندق کې لکه د عامو صحابو خدمت پکې کوي. او که کور کې دننه دی بی بی عایشه صدیقه فرمایي وی په کور کې دننه به مونږ سره لګیا او د کور کار به یې کوو، او چې بانګ به ووی نو هر څه به یې غورځول جومات ته به لاړ. وی قسم دی حضور پاک کمبل ځان له پخپله ګنډلی دی، او که سپلی شلیدلی دی ځان له پخپله ګنډلی دی، او مونږ سره د کور په کار کې مدد کړی دی. څومره لوی شخصیت او څومره عاجزي، دا ټول کمال د عاجزۍ دی. ګورئ ځان کې به عاجزي پیدا کې بندګي نه اوچت بشئ. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه څومره لوی سړی په صحابه کرامو کې د لوی مرتبې خاوند، د حضور پاک مبارک د هجرت ته سفر ملګری، دومره لوی شخصیت چې د دواړو جهانو مبارک سردار صرف د سفر د خدمت دپاره دې مقرر کړ. څوک چې ځان سره ګوره دشمن یې زیات و که نه د حضور پاک، د مکې خلک یې دشمنان دي او په سر پسې یې وله د سلو خانو انعام ایسته دی. د دنیا خلک دشمنان، نو دشمندار سړی چې ځان سره څوک ګرځئ نو هغه څوک ګرځئ چې په هغه اعتمادي یقین یې وي پې. نږدې ملګري په سفر کې بې اعتماده څوک نه ګرځئ، چې په چا یقین یې ځان سره یوازې ګرځئ، چې یقین یې پینی چې دې راسده ما په سر پیسې وانه لیده چا نه، هسې نه پړه کې بغض دي مړ به نه کي نو چې لږ یې مشه کي ځان سره هغه څوک نه ګرځئ. نو حضور پاک د هجرت په دې سفر کې سره د دومره دشمنانو ابوبکر صدیق ملګری کو. دې نه معلومیږي چې په هغه یې پوره اعتماد و. د هجرت مشوره یې د هغه سره وکړه. په غار ثور کې حضرت ابوبکر صدیق ته ډډهوالی نه، او نور څونه د ابوبکر صدیق په حق کې چې لومبي نوم اخلي د داخلي ابوبکر فی الجنه، ابوبکر په جنت کې دی، اول نمبر د نوم اخلي. یو ځل د حضرت عمر فاروق او د حضرت ابوبکر صدیق د دواړو په منځ کې جګړه راغله. ملګري دي یو بل سره روان شي، نو چې یو بل سره په جګړه شو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خولې نه ورته لږه ستغه ووته، بیا ستومانه شو، اوهو دا خو مې ښه ونه کړل. حضرت عمر ته یې ما معاف کا، هغه ته پاسېد وی نه دی بخم. چې تلار دی ورپسې روان شو، وی ما زیاتې کړې دی ابوبکر ورته وی او ما وبخه ما معاف کا. حضرت عمر غوسه ناکو اتلار کور ته ننه دی ورپسې په دروازه ورته، هغه ورته دروازه بند کړه. چې دروازه بند کړه حضرت ابوبکر صدیق را روان شو جومات ته راته، او پریشان دی چې ما دا ملګری حضرت عمر خفه کړ او ګورم زه هم نه بخلم.
دا بس کېږي. نو پریشان او دا لمنې روچته کړې وه او دی لاس کې نیولې وه په سوچ او فکر کې و چې جومات ته نبي علیه السلام نه راغی. حضور پاک صحابه ته وی دا سړی چې دی وی دې څه پریشانۍ کې مبتلا څه مسله د پریشانۍ کې. حضرت عمر چې کور ته لاړ ساعت تیر شو هغه وی چې یاره دا ما څه وکړل ټیک ده چې مثلا زه وچېړلم او ما باندې لږه سختي وکړه خو چې کله ما نه بخښنه غوښته نو پکار دی چې ما بخښلی او چې کور ته راپسې راغی نو ما له نو پکار چې دروازه مې ورته بنده کړې وې پکار وه چې ما ورته معافي کړې وې دا خو غلطي وشوه نو هغه م را روان شو راغی چې اورېږه ورځم چې جوړه ورسره وکړو. نبی علیه السلام د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه تپوس وکړو ابوبکر ولې پریشان وی صاحب عمر ته زما د خولې نه لږه ستغه وخته نو امانه خفه شو نو رانه کور ته لاړ ورپسې لاړم دی کې عمر راغی حضور پاک حضرت عمر ته په غصه شو او فرمایی هل تارکو لی صاحبی زما دا ملګري به پرېږدی ما پکې ابوبکر یادوي. حضرت ابوبکر صدیق وایي چې د الله رسوله غلطي ما نه شوې ده دنه نه ده شوې او حضور پاک بیا حضرت عمر باندې غصه کوي هل تارکو لی صاحبی زما دا ملګري به پرېږدی دی به معاف کې. حضرت ابوبکر بیا وی صاحب ما نه غلطي شوې دل نه ده شوې او حضور پاک حضرت عمر ته غصه او فرمایي د دواړو جهانو سردار وی زما دا ملګري به معاف کې وی هغه وخت چې ما وی د پیغمبر یم تاسو ټول وی کذب ته دروغ دی وی او ما ته ابوبکر وی صدق ته رښتیا دی ویلي تاسو ټول ما نه بل طرف ته وی دا زما ملګری حضرت ابوبکر وی رپېدم حضرت عمر رپېده خدای اسمان راونه غورځېږي دومره نبی علیه السلام پریشان دا ابوبکر صدیق خفګان نه شو ما غلطي ما کړې ده تا کړې ده خو دله دونه ابوبکر صدیق خفه کېده او یو مقام کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل د وفات نه لغونې مخکې وی په ما د هېڅ احسان نشته که د چا احسان په ما وي د هغې بدل هغه له ما خلاص کړی دی په دنیا کې مې خلاص کړی دی په ما د چا احسان نشته یو کس دی چې د هغې احسان زما په غاړه کې پروت دی هغه له به هغه د احسان بدل الله د قیامت پر ورځ خلاصوي چې هغه ابوبکر صدیق دی. دومره لوی سړی په صحابو کې اول نمبر د جنت یو ځل نه په څو چنده حضور پاک په خوله مبارک هغه ته زیری شوی دی عجزي پکې څو نه وه په لاره به روان و ډکې به یې روچت کړ وی دام زما نښه دی. باغ ته به لاړ د باغ دی بوټو ته څانګو ته به یې کتل وی دا ما نښه دی. مرغۍ به الوته رالوته وی دا مرغۍ م زما نښه ده. یو ځل وی افسوس چې د ابوبکر مور ابوبکر نه وي زیږولې نو څه خبه وه دومره عجزي وه پکې ټوله شپه به یې پروردګار ته ژړل تلاوت به یې کو او دی خاصیت و چې کله به یې مونځ کو مونځ کې به یې ژړل الله ته به یې زارۍ کولې. دغه رنګې حضرت علی رضی الله عنه څومره لوی سړی دی یو سړی د بار نه راغی دی نه پیژن چې دا څوک دی نو تپوس یې ته چې ته څوک یې من انته حضرت علی صاحب ته ته څوک یې پکار دا و چې ورته یې ویل چې زه د نبي علیه السلام زوم یم پکار دا و چې وی د هغه د تره زوی یم فاتح خیبر دی رکوټې سړی نه دی حضور پاک د ده په حق کې د جنتیت اعلان کړی دی او باب العلم یې ورته ویلی دی چې علي صاحب د علم دروازه ده انا مدینة العلم وعلي بابها او دی یو نه وي چې د حضرت حسن او حسین پلار یم دی یو نه وي چې د بیبي فاطمې خاوند یم وی ته څوک یې من انته ته څوک یې او ته څه وایي ما انا الا رجل من المسلمین وی زه یو نو بل څه نه یم د مسلمانانو کې یو سړی یم بس یو عام مسلمان عاجزي الله ته خوښه ده په عاجزۍ الله خوشحالېږي په کبر الله خفه کېږي. لا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا وی چې په لاره ځې نو خپې د کبرجنو په شانتې موړه کبر باندې مګر څه به وکړې نه دا ځمکه شلولی شي چې پې وردن نه شي د خدای ځمکه نه شي شلولی او نه دا سر اوچتولی شي د اسمان ته ورسې. حضرت لقمان چې خپل بچي ته نصیحت کوي نو یو نصیحت ورته دا کوي چې بچې ګورې په ځمکه به د کبر تلل نه کې په اسانه او په نرمه طریقه په دې ځمکه ګرځه لویي به ځان کې نه پیدا کې عاجزي په ځان کې پیدا کې نو په عاجزۍ الله خوشحالېږي. څومره چې الله انسان کمال ته رسوي ګورې په عاجزۍ رسوي په کبر کمال ته نشي رسېدی. زمونږ د دارالعلوم دیوبند چې کوم بانی مبانی دی او د ټولو استاذ دی مشر
مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه ډېر لوی سړی و. د دارالعلوم دیوبند بنیاد دی ښودی دی د شاه عبدالغني رحمه الله شاګرد و. نن سبا د دارالعلوم دیوبند نه څومره چینې روانې دي. د دنیا ګوټ ګوټ کې په لکونو شاګردان دي دارالعلوم دیوبند، او دا په لکونو مدرسې چې څومره د دنیا په ګوټ ګوټ کې دي دا ټولې مدرسې د دارالعلوم دیوبند په نقشه روانې دي. او ټولو کې دارالعلوم دیوبند شاګردان د شاګردانو شاګردان د شاګردانو شاګردان لګیاي درسونه کوي. دې ټولو ثواب به مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله ته رسیږي. لوی سړی قسم. او علم اوهو نه علم غر و غر چې خدای پاک دله کوم علم ورکړی د دې له اندازه ولګوې چې کله د دارالعلوم دیوبند بنیاد یې ښوده، ځمکه ورته چا وقف کړه، دشت و بیابان ځمکه، هغه وخت چا په ځمکو څه کول نو خوب یې خوب د دواړو جهانو مبارک سردار په خوب کې ولید. قاسم ولې په سوچ او په فکر کې پروت دی؟ وی حضرت د مدرسې بنیاد एकदम او په دې سوچ کې پروت ما چې دا آبادی څنګه وکم، د طالبانو دا رهایش د اوسېدو کوټې کم ځای جوړې کم، لنګر کم ځای جوړ کم طالبانو لا، او دارالحدیث چې ستاسو د احادیثو درس پکې کېږي هغه په کم ځای کې جوړ کم، او جمعات په کم ځای کې جوړ کم چې منځ پکې کېږي. حضرت په دې سوچ کې پروت یم، په دې فکر کې د دواړو جهانو مبارک سردار ورته فرمایي وی راځه چې زه درته نقشه واچوم، په دې نقشه دارالعلوم جوړ کا. اوس دی خوب یې نه، نبی علیہ السلام ته مخکې شو، مولانا قاسم نانوتوی رحمه الله ورپسې شو. حضور پاک سره خپله کونټۍ د چوکه مبارکه او په هغې ورته کرښې راښکې، دلته به دیوال وی دلته به دیوال وی، او د دې کرښو دننه به دارالحدیث جوړ کړي چې کوم د احادیث لولېږي، او د دې کرښو دننه به جومات جوړ کړي، او د دې لاندې به لنګر دی، او دلته د طالبانو د کوټو دی. مکمل نقشه ورته نبي کریم صلی الله علیه وسلم واچوله په خوب کې کرښې راښکې. او لا عجیبه اشنا دا ده چې وی نبی علیہ السلام خپې بلې خپې روان او زه ورپسې روان یم. دی راپاسېد د خوب نه چې راپاسېد، اوس په دې سوچ کې دی چې ما ته خو نبی علیہ السلام نقشه واچوله، خوب خو بندوي نه نو، ولېږه دې ځای ته ورځم چې دا نقشه رانه هېره نه شي چې هغې راته څنګه فرمایلي چې اقسې دیوالونه ووام چې هغه ځای ته ورغې د حضور پاک د هغه کونټۍ مبارکې کرښې م پرتې وې او د هغې د خپو د قدمونو نشانونه م پراته وو. دومره لوی سړی. زه کله ویم چې د کمې مدرسې بنیاد د دواړو جهانو سردار کېږي هغې نه به خیر نه خورېږي. د کمو طالبانو د کمرو بنیاد چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کېږي هغې نه به خیر نه خورېږي. دارالعلوم دیوبند د هغې نه خدای ډېر لوی خیر خور کړی، انتهایي لوی. په مدینه منوره کې یو لوی عالم عربي و، نو خلق ورسره ډېر ناست وو. ما یو دوه شاګردان و، هغې نه مې تپوس وکړه دا څوک دی؟ وایي دا زمونږ استاد دی، او سپین ږیرې غټه سپینه ږیره وه ښکلې مزېداره. نو زه ورنږدې شوم، یاره زه ورنږدې کېږم چې د حدیثو اجازت ترې وغواړم. ستاسو استاد دی او سپین ږیری دی او ډېر لوی سړی دی، زه به ورنږدې شم چې زه د ده نه د حدیثو اجازت وغواړم. نو چې زه ورسره کېناستم ما ته معلومات اخیستل. مې حضرت تاسو احادیث چا نه ویلي؟ وی زما فلان کې استاد یو عربي استاد یې راته وښوي، هغه زما استاد دی. مې حضرت د هغه استاد څوک دی؟ وی هغه ستاسو په انډیا کې د شیخ الهند مولانا محمود الحسن رحمه الله شاګرد. بس ما غږ بیا ونه کړ. مې سند دی زمونږ دیوبند ته رسېدلی. مې شکر دا سند زمونږ شته. زمونږ استاد مولانا عبدالحق صاحب دی رحمه الله د دارالعلوم حقاني شیخ الحدیث او بانی، او د هغه استاد مولانا حسین احمد مدني صاحب، او د هغه استاد شیخ الهند صاحب. ما یې ګوره عربو کې لوی شیوخ دا د دارالعلوم دیوبند شاګردان دي په افغانستان کې، پاکستان کې، بنگلادیش کې، او دارنګې دا نور ملکونه چې څومره دي، برما ده او که دا نور علاقې دي، دا ټولو کې اکثریت د دارالعلوم دیوبند بچي دي. نن په دنیا کې ګوره څومره د دین کار چې کېږي. دا تبلیغي حضرات مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه الله ته څونه کار واغشت، د هغه استاد شیخ الهند صاحب، او د شیخ الهند صاحب استاد مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه. نو دومره لوی سړی دی، عجزي څونه ده، عجزۍ ته یې ګوره. یو ځل یو په هندوستان کې یو کلی شاه جهانپور به یې ورته وي، هغې کې به کال په کال د دې غیر مذهب او د مسلمانانو په منځ کې باسونه کېدل. هندوان به م راغونډ شو، سیکان به مو، مسلمانان به مو، انګریزان به مو. نو د هغې علاقې خلکو مشوره وکړه چې دې ځل لمونږ د باس لا
او دې تقریر له دې مناظرې له څوک راغواړو ټولو په دې فیصله وکړه چې مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه راغواړو لوی سړی دی او لوی علم خدای ورکړی دی دا مناظره به دې وکړي نو مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه پسې د هغې علاقې عالمان رالل وی صاحب سخ کال مونږ هندوانو سیکانو سره د خپل اسلام په مطابق چې کم باس کوو او د اسلام هغه حقانیت ورته ښکاره کوو نو د هغې دپاره مونږ د ټولو علماو سته انتخاب کړی دی نا به ته کې وی ورځ هم کومه مقرر کړې ده وی په پلانکې میاشت کې پلانکې ورځ وی ډېره ښه ده زه به د هغې نه یو ورځ مخکې درځم چې کوم تاریخ ستاسو دی د هغې نه به یو ورځ مخکې درځم شاهجهانپور ته چې هغه تاریخ راورسېد د هغې نه یو ورځ مخکې خلک رالل ریلګاډي ته ریلګاډي کې به درځم خلک ریلګاډي په د شاهجهانپور چې کوم ریلوے سټیشن دی د دنیا عالمان او مسلمانان او طالبان دا راغلی دی او لوی استقبال دی چې مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه به راځي او د هغې استقبال به کوو لوی عالم دی دی چې کله په ریلګاډي کې را روان شوی دی سوچ یې کړی دی چې دا خو به ټول خلک زما استقبال له راغلي عالمان به هم راغلي هغه ته پته وه دا خو به زما په زړه کې زه دومره لوی سړی یم چې دومره مولیان دی زما استقبال وکړي او بیا چې استقبال کوي نو چغې به وایي زنده‌باد او زنده‌باد زنده‌باد یاره دا خو را باندې ښه نه لګي قاسمه دومره لوی سړی خو نه دومره لوی سړی نو د هغې ریلوے سټیشن نه مخکې بل ریلوے سټیشن راته 15 کیلومیټره د هغې او د دې منځ کې فرق و نو دې په هغه ریلوے سټیشن باندې کوشو د هغې نه مخکې کوشو ریلګاډي چې کله ورسېد نو خلکو ډبې کتلې دې پکې نشته یو ډبې ګوري بله ډبې ګوري لوی استقبال دی او بینرې دی او زنده‌باد چغې دي چې ویې کتل دې پکې نشته هلکه حضرت رانغی پریشانه دي چې دا خو نه ټلیفون شته هغه زمانه خو د ټلیفونونو نه وه او نو اوس مونږ تللی شو چې هغه پسې طلب وکړو چې حضرت تا خو مونږ سره وعده کړې و سالم ستا د مناظرې نمبر ایښی دی او دا که ته راونه رسېدې خو د هندوان او سیکانو دا ټول خلک به راپورې خاندي چې ملا پټ شو مولانا قاسم صاحب چې په هغه بل ریلوے سټیشن کو شوی دی نو پیاده را روان شوی دی چې دا خلک ستړي شي او دوی خپلو کورونو ته لاړ شي نو چې کم ملا صاحب زه غوښتم نو زه به لاړ شم د هغه کور ته او بیټک ته به ور داخل شم چې نه ما ته څوک د زنده‌باد چغه ووایي نه زما څوک استقبال وکړي چې زما په زړه کې هغه لویي پیدا نه کړي دومره لوی سړی خو نه یم چې دا دنیا خلک دې زما استقبال کوي نو لاره کې وخوړم په اخوال پیاده مزل را روان دی غریب خوړ کې چې راځي نه خوړ کې اوبه ډېرې وې نو د پنسي اوچتې کړې وې خو بیا هم دا پرتوک ته لون شو کمیس یې اوچت که او پرتوک ته لون شو نو د خوړ نه چې کله پورې وته نو اوس په دې سوچ کې دی چې دا پرتوک خو د مالان دی د خټم شو لوندم شو دا به انزل غواړي او دا به اوچولم غواړي نو که دا خو انزل خو آسان دی دا اوبو کې به یې غوپکم خو که دا زه اوچولو ته انتظار کوم نو دا خو بیا زما باندې شپه راځي او خلک مې هلته په تمه دی هغوی به هم پریشانوي نو دا چلی وکړه چې لنګ یې ووم او هغه خپل پرتوګ یې راواغېسته چې کوم لوند او د خټو شوی هغه یې ووینځه او کونټه یې ورسره وه چې زه په لاره به دا پرتوګ په دې کونټه کې ورکمه او په دې اوږه د پاسه به اوچت ونیسم نو هوا به یې وی او نور به پرې لګي نو په دې به وچي الله اکبر فقیرانه شان دی سړی کم سړی دی د شیوخو د مفسرینو د محدثینو استاد هغه سړی چې حضور پاک ورته نقشه اچوي د علم لوی غر او لکه د ملنګانو غوندې هغه خپل پرتوګ په کونټه کې ورکه او کونټه یې په اوږه نیولې ده او نور ته یې نیولې ده او لنګ یې والې دی او غریب روان دی خلک عالمان راغلي دي په ټیشن کې وګرځېدل پیدا یې نه کړه اوټلو کې ورپسې ګورې هسې نه اوټ مخکې راغلي بل ګاډي کې په اوټلو کې نشته مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه چې څنګه راغی نو ستړی و یاره چې اوس ورځمه دا خلک به لا پوره نی خوارو خامخا به لارو کې ولاړي راشي هوټل ته لاړ شه نو هغې کې به یو ګنټه به په یو کمره کې لږ ارام وکړي نو بیا به لاړ شه نو چې هوټل ته څنګه ورغی هوټل والا دې تپوس کو نوم دې څه دی نو د خپل زوړ نوم خورشید حسن و دا نوم یې بیا ځان ته بدل کړی زوړ نوم یې خورشید حسن نو هغه ته هغې ته یې وایي زما خورشید حسن نوم دی او د سات دپاره یو کمره راله راکړې په کمره کې یو بوټی خوب کوم ارام دا جامې به مې موچي شي نو هغې کې سم لاست مولیان ورپسې ګرځي خلک خو خواره شو لاړل خپلو کورونو ته خو چې کم مولیان دي هغې ګرځي ودرېږه د بسونو اډې ته لاړ شو چې ته بس کې نه راغلی هلته هم نشته یاره یو هوټل دی دې غاړه کې ودرېږې هغې کې ګورو چې ته هغې ته نه ننوتې چې هوټل ته ورل تپوس به هوټل کې کاو چې د مولانا قاسم نوم سړی خو څوک نشته هغې نه چې هوټل ته ورل هغه رجسټر یې کته یو نوم پکې راووت خورشید حسن
وی دا څوک دی؟ وی دا دې کمره کې یو بوډا سپینګیری راغلی دی او په دې کمره کې دی. وی شکل یې څنګه دی؟ وی نری غوندې شکل یې د خامتا جامې لاندې لنګ والی دی او مولا غوندې معلومیږي. خو هندوانو وی ودرېږئ، ممکن ده چې همدا وایي چې دروازې وټکوله مولانا قاسم صاحب پکې و. حضرت مونږ خو ستا لوی استقبال دپاره ولاړو په ریلوې سټیشن کې او د علاقې ټول علما او عوام الناس او د هندوانو سیکانو سره مقابله وه، نو مونږ خپل شان نن ښاو چې دا به لوی شان کتاب مونږ بوزو. دا تاسو څنګه راغلی؟ وی دقې خبرې نه مې ځان پټ کړی ځکه هوټل کې کمره کې دی رہی. قاسم دومره لوی سړی نه دی چې تاسو د په لویه مجمع کې د هغه د زنده باد چغې ووهئ. قاسم دومره لوی سړی نه دی چې دومره لوی علما د هغې استقبال ته په لارو کوڅو کې ولاړ. شیخ الهند صاحب دی فرمایي یو ځای کې مونږ ناستو، وی زمونږ دا خیال نو چې زمونږ شیخ دننه کمره کې ناست دی. وی زوما نور مرګري دي، وی دې کې یو مرګري وی چې یاره د فلانکي کلي هغه قاري صاحب ډېر خشته ښکلی اواز دی، نو سار مانځه کې هغه پسې ځو چې هغه پسې مونځ وکړو، ډېر خشته قاري دی او خشته اواز یې دی. وی یو کس پکې وی چې کم؟ وی فلانکې. وی یاره قمقلو هلته ځو، هغه خو زمونږ مولانا قاسم صاحب ته کافر وی. نو موږ هغه کافر پسې مونځ کوو. زمونږ شیخ ته کافر وی او ته وی چې هغه پسې ځو. هغه چې چا خولې نه خبره وته وي هغه وي ما ته خو دا پته نه و چې زمونږ شیخ ته کافر وی، خو اواز یې ډېر خشته دی، مې چې مونځ به ورپسې وکړو. مولانا قاسم صاحب دا خبره واورېده، ځان یې غلی کړ. چې ماسخوتن کله مونځ وشو نو شیخ الهند صاحب وی مونږ چې کوم ملګري ناست وو، وی مونږ ته وی چې سار وختي به پاسو، مونځ به یو بل جومات کې کوو. ډېره ښه سار وختي پاسو تهجد یې وکړل. وی په ونات کې وی مونږ وی چې شیخ صاحب ته ووایو چې دی خو تا ته صاحب کافر وی، د په زمونږ مونځ کېږي ځکه چې یو مسلمان بل مسلمان ته کافر ووایي او هغه کافر نه. نبي علیه السلام فرمایي چې دا چا فتوا لګوله دی کافر ګرځي. نو مونږ ته خو شیخ معلوم دی او دا مولا صاحب زمونږ شیخ ته کافر وی، نو خو دی په خپله کافر دی، ولې مسلمان ته کافر وی؟ یو لوی عالم ته خیر غږ د شکول یریږو چې مولانا صاحب خو دی پیژني چې څنګه مونځ خلاص شو. هغه سړي سلام شاته وکتل، مولانا قاسم صاحب ولاړ دی. ملامته خو شو چې زه ورته کافر ویم او دی راغی ما پسې مانځه ته ودرېده او شاګردان یې را پسې ودرولي دي. چې مونځ خلاص شو هغه مولانا صاحب راغی مولانا قاسم صاحب ته. مولانا قاسم صاحب ټولو خلکو نه مخکې معانقه وشوه، خو مولانا صاحب رنګ نه پته ولګېده چې مولانا صاحب ملامته دی. وی صاحب راځئ خپلې کمرې ته یې بوتي، خپل عذر پیش کوي. حضرت زه معافي غواړم، زما د خولې نه ستاسو په حق کې څه ګډې وډې خبرې وتې دي، زه معافي غواړم، ما معاف کا. مولانا قاسم صاحب ورته څه وایي؟ وی نه نه، وی تا که ما باندې د کفر فتوا لګولې ده نو تا په زړه کې د دین یو جذبه پرته ده، د دین د خاطره دې لګولې ده، د خدای دپاره دې لګولې ده. نو زه دې له رالم که په ما کې د کفر څه خبره وي نو ما ته ووایه چې زه ستا په لاس توبه وباسم او ستا په لاس ایمان راوړم او د هغې نه معافي وغواړم. اوس یې دې خبره کې یې په ځمکه نه نوځي چې خدای پاکه داسې په غم واوړېده. نه صاحب نه ووایه خیر دی، که ما د الله په شان کې څه ګستاخي کړي نو د الله په شان کې ګستاخي کفر دی، هغه ته کافر ویم. که ما د نبي علیه السلام په شان کې څه ګستاخي کړي نو د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخي کفر دی، د هغې نه توبه وباسم ما ته ووایه. که ما د قرآن په حق کې څه ګستاخي کړي نو د خدای د کتاب په حق ګستاخي کفر دی، ما ته ووایه، زه د هغې نه توبه وباسم. بیا سړی چې نه جیره سټیم نه دي کړی سټیم نه دي کړی او زه معافي غواړم، دې ته عاجزي وایي. مونږ به څه کوو؟ الله اکبر. چې معمولي څه خبرې زه د چا نه کم یم څه؟ ملا هم وایي، پیر هم وایي، امیم وایي، زمیندار هم وایي، تاجر هم وایي. دا کبر به مونږ کوم ځای ته رسوي؟ د دواړو جهانو سردار مدینه منوره کې روان دی، په یو ډیران تیر شو، صحابه ورسره دي، ټولو پوزې پټې کړې. حضور پاک مبارک صحابو نه تپوس وکړو، وی دا پوزې مولې پټې کړې؟ وی صاحب دا ډیران دی، د دې د وجې نه پټې کړې. وی ډیران څه ته وایي؟ ډېر هوښیار. وی صاحب دا خلک پې ګندګي غورځوي، ډوډۍ پې پاتې شوې وغورځوي، جامې چې خیره نه شي زړې شي سټېدلی پې وغورځوي، هډوکې پې غورځوي. نه نه دا خو ډیران نه دی، دا خو ډېر د عزت شی دی. صحابه حیران، الله او رسول ته باقي پته ده. وی ګورئ جي، وی هغه شی په دې ډیران تاسو غورځوئ او پوزه ترې پټوئ د کوم شي دپاره چې یو مسلمان بل مسلمان وجني او یو مسلمان د بل مسلمان عزت اخلي. هغه جامه چې مسلمان په مسلمان وجني چې زړه شي دلته وغورځوئ بیا دې پوزې پټوئ. هغه ډوډۍ چې مسلمان د هغې دپاره بل مسلمان وجني او د مسلمان عزت اخلي، هغه ډوډۍ چې د مسلمان خېټې ته لاړه شي نو په دې ډیران یې غورځوئ، ګند ترې جوړ شي.
هغه میوه او خوراکونه چې مسلمان ولا مسلمان وجني او یو مسلمان د بل مسلمان عزت تاغې دپاره اخلي هغه چې خاشي او ستا نه فالتو شي نو په دې هغوی ډیران ورته وایي دا خو د عزت شی دی جامه ډوډۍ او ستا خوراک چې دنه فالتو دی پې پروت دی دې له خو مسلمان وجني رونو انسان خوري څه اغوندي څه او د انسان حقیقت څه دی ډوډۍ څونه عزتمن شی دی او څونه محترمه ده خلک یې ښکلی او رومال ته تاوی لیکن چې د انسان د مبارک خېټې ته ورورسېږي څه بلا ته جوړه شي دا د انسان حقیقت دی ډوډۍ خشته شي او میوه سیب کیله انګور د قیمت شي اعلی شی دی خو چې د انسان خېټې ته ورورسېده څومره ګند ته جوړ شو د انسان د دننه کارخانې دغه حیثیت دی اوله نطفة واخره جیفة وفیما بینهما حامل للعذرا وی اول د نطفه ده اخر مردار ته چینجو که انسانیت پکې نی او ایمان پکې نی او یا پکې فسق و فجور راشي د چینجو جاله او دې میانس کې وګوره نو په ګېډه کې دې څه مرداره پټه کړې ده دا ټوکړه ده په بکس کې پرته وي دکاندار سره پرته وي څومره مزېدار او ښایسته وي خو چې د انسان د وجود نه توشي په درېیمه ورځ ښه بین کوي که نه کوي دا د انسان د وجود حقیقت دی اوبه دي ښایسته مزېدارې ښکلې پرتې دي خو چې د انسان وجود ته داخلي شي نو څښا متیازې بیان کې ته جوړې شي که جوړې نه شي څه حقیقت دی د انسان میلو درنده دی که دې څپیونه کې که نوکونه دې وانغېشتل او زیاتي ویښته دې وانغېشتل او یو میاشت در باندې تیره شوه قسم د خپل بچي او ښځه به هم در نه یېرېږي غټ غټ برېت به دې نیولي او لوی لوی ویښته به در باندې ختلي او غټ غټ نوکان به دې نیولي او څښا خیرې به بین به دنه ځي دا د انسان حقیقت دی لامبې به جامې به خشته اچې او ویښته به دې کټ کې او نوکان به دې کټ کې او په صابون به لامبې نو ښکلې به او که دا دې ونه کړل ځکه دلته یو هفته یو میاشت اومه لامبه نو څښا بین به دنه ځي او که به دنه نه ځي دا د انسان حقیقت دی او دس چې ماته د خلکو نه ځان لرې کوي ولې کوم بین چې د نځي د هغه بین د لاسه نه ښځه خوب کولی شي او نه د بچي خوب کولی شي د انسان به کبر څنګه کوي یو غاښ باندې چې د انسان درد شي څومره چغې وباسي بیا کور کې چې څوک خوب نشي کولی خېټه چې معمولي بې اعتداله شي نو بیا دومره دستونه پې ولګي هغه د عزت انسان بې عزته شي جامې ته لاندې روان وي څښا بدبویه انسان سره کبر نه دی مناسب انسان سره عاجزي مناسبه زمونږ په دې علماو کې یو ډېر لوی عالم تېر شوی دی مولانا رشید احمد ګنګوهي رحمت الله علیه ډېر لوی سړی د دې سړي دومره لوی علم دی چې دره د دې علم ته کله حیران شم چې خدای دې تا کوم علم ورکړی دی په ترمذي یو شرح لیکلی کوكب الدري او په بخاري یو شرح لیکلی لامع الدراري سړی علم ته د حیران شي خدای دې سړي تا کوم علم ورکړی دی نو چې دومره لوی سړی وي نو هغې کې خامخا یو بوډۍ لږ اوچت عالم راځي علم یو لوی نعمت دی نو څنګه سړی ظاهري خشته جامه واچوي چوغه واچوي او شکل ښکلي کړي نو ځان ورته لږ لوی ښکاري دارنګې چې چا کې علم زیات وي نو د علم په دې سړي کې لږه نشه پیدا کړي دې لومبې لاړ مولانا حاجي امداد الله صاحب مهاجر مکي له نو حاجي صاحب ورته وایي بیعت وکړه ما سره حالانکې حاجي صاحب چا نه دا مطالبه نه وه کړې وی صاحب بیعت به وکړم خو ما نه دا ذکر و اذکار نه کېږي کتابونه کتل دي او طالبانو د سبق ویل دي نو دا ذکر و اذکار او دا پیسې پیسې مانه نه کېږي زه یو شپه خو را سره تېره کړه که زه ډېره ښه شپه به تېره کړو نو چې شپې ته ورسره پاتې شوم نو حاجي صاحب د شپې پاسې تهجد یې کول وی ما به تهجد نه کول کتاب طالبانو له ګورو سبق طالبانو ته ښایم خو وشرمېدم وی مې چېرې دا دومره سپینګیرې سړی پاسې و تهجد کې راشه ته م ورسره وکړه وی پاسې تهجد مې ورسره وکړو حاجي صاحب ناست خپل ذکر و اذکار کوي نو یې زه شرمېدم چې دې اوس ذکر و اذکار کوي بوډا سپینګیرې زه سملم نو دا خو لکه یو بوډۍ بده خبره ده نو امام ورسره لږ لږ ذکر و اذکار وی هغه د حاجي صاحب هغه ذکر چې هغه به لا اله الا الله وی که نه معمولي غوندې به یې په زوره کړل وی هغې زما دې زړه یو څو جټکې یې ورکړی وی چې سار شو ورنږدې شم چې صاحب بیعت به وکړم خو ډېرې کلمې به راته نه ښیې یو دوه درې ټکي به راته ښیې وی خیر دی یو شی درته ښیم صاحب ذکر بیعت یې ورسره وکړ مولانا رشید احمد ګنګوهي چې یو ورځ تېره کړه وی صاحب زه در سره یو څلوېښت ورځې تېروم وی زه خپلو طالبانو ته سبق ښایم وی نه صاحبه خیر دی ما له لږ ټیم راکړه در سره پاتې کېږم لکه یو پوټې غوندې د علم هغه لویوالی پکې و کبر پکې نو لوی شخصیات دي خو خامخا نو حاجي صاحب یو ځل ډوډۍ خوړه چې ډوډۍ خوړه دی ولا راغلی دغه مقام کې نو حاجي صاحب ته میوې هم پرتې وې روجې موجې پولو مولو دا قصې پسې پرتې وې نو
دی وسره کېناسته. نو چې کېناست نو حاجي صاحب دال راواغېستل او په یو کاسه کې واچول او یو ډوډۍ ورسره کړه او مولانا رشید احمد صاحب ته وی رشید احمد وی دا هغه ګوټ کې کېن دا ډوډۍ وخوره. اوس که بل مرید و که نه د دې زمانې مرید بشیر جان غوندې مرید وی به چې خط دې ته پیر وایي په خپله غوښې خوري او مال یې دال راکړل په خپله لګیا دی او صاحب به دا روجې خوري او بریاني خوري او چرګان خوري او مال یې ډوډۍ راکړه او غاړې ته کېن او دال یې راکړه. دا پیري مریدي بیا په کار نه ده. نن سبا خو تکړه هغه پیر دی چې خشته لنګر چلی مریدان د هغه پیر ډېر صفتونه کوي. تاسو تپوس وکړئ که مرید به د هغه پیر ډېر خشته لنګر یې دی ډېر مزېدار غوښې دي سرې کړي دي پکې هلکه ته ډوډۍ له ځې او د ډوډۍ لپاره پیري مریدي کې هوټل والا نه بیا وکړه بیعت د هوټل والا نه وکړه هغه ډېر شیدونه پخوي ډېر خشته لنګر ډېر سپیشل او ډېر زبردسته ډوډۍ ده او مزېدار تیکي دي پکې او صاحبه خوراکونه دي پکې. نو زه که تیکو والا نه بیعت کوې نو پېښور کې تیکو والا ډېر دي هغې نه بیا وکړه. معیار د حقانیت د زړه باطن دی صفایي ده کبر پکې نی غیبت پکې نی او الله یادوي او چې ته ورته وګورې او تا ته الله یاد کړي. اولیاء څوک دي؟ نبی علیه السلام فرمایي هغه خلک دي چې دي ولیدلی شي الله ورته یاد شي. نو که داسې دې زمانې پیري مریدي وایي چې په تندر دې لګي دا خپله مال یې دال راکړلو نو یې ډوډۍ لاس کې راکړه په خپله لګیا دې پولونه خوري غوښې خوري چرګان خوري. خوا مولانا رشید احمد ګنګوهي غاړې ته کېناسته چې ډوډۍ وخوړله غوندې وی دې رشید احمد دلته راشه رانږدې کړ. حاجي امداد الله صاحب لګیا د هغه مخکې هغه ښه خوراکونه خوري. وی رشید احمد خفه نه شي ځان له مې کړې وی د دې دالو د ځان له ډوډۍ د خوراک هم قابل نه وي پکار دا و چې هغه مخامخ سپلو سره مې کېنولو چې دا مې در باندې سمولې خو یاره لږ رحم مې در باندې وکړې احسان مې در سره وکړه دال او ډوډۍ مې در کړه در باندې مې وخوړل د دې قابل هم ګورې نه او ورته څه وایي وی حضرت وی زه د دې قابل نه یم چې ستا د خانقاه او ستا د دې دربار د مریدانو سپلی سمې کم د دې قابل نه یم وی دا دې را باندې لوی احسان وکړه چې نوړی ډوډۍ دې راکړه او غاړه کې دې کېنولو ډوډۍ ته واغېسته او په شو ټپوی خوره بچې اوس ما سره ته د دې قابل چې تاله زه د خپل خلافت اوس درکم اقر وز باندې خلیفه قضا او زما په ګدی کېنه او چې څنګه ما مریدانو ته لګیاوم او بیعتونه کول تو زما په ځای کېنه او خلکو له طریقې ورکوه عجزۍ کې کمال دی. مولانا رشید احمد ګنګوهي کوم ځای ته ورسېد یو ځل ناست دی اشراق مانځه دپاره ناست دی یو طالب راغی طالب شاته کېناست ادب دپاره شاته ناست دی مخکې ناست د مانځه په انتظار دی او طالب شاته کېناست د ادب په خیال چې د ما استاد پر شاته کېنم چې دا استاد زما ډسټرب نشي یعنې ذهن باندې بوج را نشي. چې مولانا رشید احمد ګنګوهي رحمت الله علیه چې شی وګرځوله طالب شاته ناست دی دې طالب پاسې کېنه 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 طالب پاسېده وي نه به پاسې کېنه او زه استاد امر دی طالب کېناسته مولانا رشید احمد ګنګوهي راغی طالب نه شاته کېناسته وی چې څومره ساعت تا زما شاته ناسته کړی دومره به زه ستا شاته ناسته کوم د خو د پیغمبر د حدیثو طالب ولیله مې ستا خو ډېر لوی حیثیت طالب به پاسېده وي خو پاسې دی ښه بني کېنه څومره ساعت چې هغه ناسته کړو شاته شاته کېناست. درس و یو ځل بارې درس کو باران شو چې باران شو طالبانو منډې کړې وی درس چې باران شو وی دی کوټې ته دی طالبانو کوټې ته منډې کړې کتاب ولي کتاب لون نشي څوک چا کتاب اوچت که چا صادر اوچت که چا ټپۍ اوچت کړه خو چې طالبان کوټې ته څنګه لاړل مولانا رشید احمد ګنګوهي رحمت الله علیه لاړ پیزار سره او خپل صادر یې خور کو د طالبانو سپلی پیزار راخلي په هغې کې چې د هغې نه یې پڼ راوتړه طالبانو منډې کړې حضرت دا څه کې زمونږ د حدیثو شیخ او استاد یې او ته زمونږ سپلی خپل صادر کې او بیا غریب پڼ نه وتړل وي دا لمدېږي نو دا به ته راوچتی وی تاسو ټول د الله او د رسول خبرو کې مشغول یې ټول ورځ لګیا یې قال الله تبارک وتعالی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم په جب هم د خدای او د رسول خبرې چلیږي نو چې ستاسو پیزار اوچت نه کم د چا پیزار به اوچت دی لویو خلکو که ګټلې ده په دغه عاجزۍ ګټلې عاجزي الله پې خوشحالېږي من تواضع لله رفعه الله څوک چې د الله دپاره په ځان کې عاجزي پیدا کړي چې الله په عاجزۍ خوشحالېږي او زه به هم عاجزي کوم کبر لویي به نه کوم نو پروردګار نبی علیه السلام فرمایي عزت ته الله په لاس کې دی الله به ولې عزت ورکړي او چې کم لویي کوي ځان کې کبر پیدا کړي نبی علیه السلام فرمایي وضعه الله الله وی سر به د لو هم ښکته به دې کوم په عاجزۍ الله خوشحالېږي اوس عاجزي دا نه چې جامې به شلېدلی چې عاجزي دې ته نه وایي چې سپلی به دې شلېدلې وي عاجزي دې ته نه وایي
چې صادر به شلیدلی او جامې بنیندې نه. حدیث پاک دی ان الله جمیل یحب الجمال، الله ډولې دی او ډولې خوښي. جامې پاکې باچې، ساپلې ښه پالش کړی چوه، صادر ښه خشتا چوه، پټکې ښه صفا چوه، صابون سره لامبه، خوشبو نبی علیہ السلام پورې کړې ده بالکل استعمالوه. عاجزي دې ته وایي چې بل مسلمان ته به سپک نه ګورې، دې ته عاجزي وایي. دا به نه وی چې زما په شان جامه د چا ده، زما په شان مسلماني د چا ده. بل مسلمان ته سپک کتل او بل مسلمان د ځان نه کمزورې ګڼل دا کبر دی، دا به نه کوې. خپله معاشره کې تا سره یو طالب العلم ملګری دی، هغه ته به سپک نه ګورې. تا سره خپل ګاونډ کې یو غریب ملګری دی، هغه ته به سپک نه ګورې. تا سره په دکاندارۍ کې یو غریب ملګری دی، هغه ته به سپک نه ګورې. دا پکې لا څه شی چې یم خوځیم هم چمن دیګرې نیست ما پشان لا څوک داسې به نه. دې ته عاجزي وایي. عاجزي دی نه وایي چې جامې به دې شلېدلې او پیزار به دې شلېدلې او جامې به شلېدلې چې او صادر به شلېدلې. دې ته عاجزي نه وایي. نو عجز انکسار دا هغه صفت دی چې دا په الله کې نشته. الله لوی ذات دی. دا الله پاک د مسلمان دپاره خوښ کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بر اسمانونو ته لاړ او د پروردګار سره ملاقات شو، نو الله یې تپوس کړي وایي څه تحفه دې ماله راوړې ده؟ ول دا عجیبه تپوس دی. اوس الله له به څه تحفه وړې؟ الله سره خو هر څه شته. ماله دې څه تحفه راوړې ده خایا شابه؟ نو حضور پاک مبارک خو هوښیار او وحی به ورته کېدله. وی الله داسې تحفه مې دله راوړې ده چې تا سره نشته، داسې تحفه مې دله راوړې ده. ته به حیران یې چې به څه تحفه چې الله سره نی. التحیات لله والصلوات والطیبات. الله د بدن، د مال، د ژبې عاجزي مې دله راوړې. په ژبه هم ستا په دربار کې زاری کوم التحیات، او د مال په بنیاد به هم ستا په دربار کې عاجزي کوم، او د وجود په اندازه په خپل وجود به هم ستا په دربار کې عاجزي کوم. عاجزي مې راوړې ده په خوله، په بدن، په مال کې. دا عاجزي تا سره نشته. نو چې دا واقعي چې دا د خپل عاجزۍ اظهار وکړو، الله وی السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته. زما تسلیمات، سلامونه او رحمتونه او برکتونه دې پتا نازل. نو حضور پاک بیا سوی ځان سره په نبی علیہ السلام خو رحمت نازل شو، سلام شو، نو ګناه امت پاتې شو. السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. زما په نیکانو بندگانو او پما او زما په غریبانانو، زما په نیکانو امتیانو او پما او زما په غریبانانو امتیانو دې مستاره طرف نه سلامتی. هغه د پیغمبر علیه السلام د عجزې خبرې او د الله ذوالجلال هغه سلام او بیا د نبی علیہ السلام د عجزې هغه درخواست امت لپاره دون الله ته خوښ شو چې منځ کې دله لازم کړو. منځ کې به عاجزي دا ډېر د کمال شی دی. څومره چې د ځان عاجزه کړو هغه به د الله خوښې. او د دنیا نعمتونه دا د الله سره دي، ګورې بنده سره نه دي. وما بكم من نعمت فمن الله. څومره نعمتونه دي، که مال دی، که دولت دی، که روغ صحت دی، دا ټول د پروردګار سره دي. نو عاجزي به کوو، لویي به نه کوو. لوی به خدای ګڼو، ځان به عاجزه ګڼو چې عاجزي دې پیدا کړه. ګوره سجده په مانځه کې وایي دا د عاجزۍ نښه ده. څومره چې تندې په خاورو کې راښ کړه دا د عاجزۍ نښه ده. دا رکوع چې کې دا د عاجزۍ نښه ده. دا دواړه لاسونه چې په سینه باندې تړي دا د عاجزۍ، ځان ته خپل زولنیت کړی دی واچولی، دا د عاجزۍ نښه. او چې دا ټیټېږي او دا تحیه شکل کې ټول د عاجزۍ. مونځ ټول عاجزي ده. حج چې کې ګوره دوه څادرې دې واچولې او خپې دې بربنډې کړې او سر دې سرتور، دا ټول د عاجزۍ نښې. عبادت هغه عبادت دی چې په هغې کې عاجزي وي، او چې عاجزي پکې نه او کبر وي نو هغه عبادت نه دی. نو خدای پاک دې په مونږ کې تواضع پیدا کړي. الله دې مونږ د کبر نه وساتي. خدای چې څومره مریضان دي الله ټولو مریضانو له شفا ورکړي. الله که څوک تنګ دسته قرضداران یې قرضونه اخلاص کړي. الله مونږ د دنیا او د آخرت د فتنو نه پامن کې وساتي. خدای د کبر نه مو ساتي، د لویۍ نه مو ساتي. خدای زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي. الله زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي. الله زمونږ ګناهونه مونږ ته معاف کړي. الله ته زمونږ نه راضي شي. په دواړه جهان هم خیر نصیب کړي. د رسوایۍ او د ذلت د ژوند نه مو ساتي او د حیا او د عزت ژوندګي نصیب کړي. اخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد